داڼه خو لا ډېره لرې ده چې په 6,500 باندې یوه بوره ایسله. غوښې کیلو خو چې نن سبا 300 روپۍ کیلو چلیږي. ته بند راته خو ریټونه چیک دی. خودکشی کولو مجبور دي ټول. اللہ پاک سے رضی سی ٹولے مسئلے بخال سے. اور بہت زیادہ مہنگائی ہے. جس سے بھی پوچھا جائے وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ جی مہنگائی مہنگائی. انصاف نیوز دا په نورنګ بازار کې موجود یو. نن چې موږ کوم پروګرام دا آپ مهنګۍ په پریشه ده چې تاسو ټول ته ان شاء الله پته ده چې نن سبا مهنګۍ اسمانو ته وختله. غریب سړی د میوې سامان کور ته نسی وړای، سبزي سامان کور ته نسی وړای او دغسې دو ډېر پریشان هم دي چې یاره موږ به لکه مثال کور ته میوه څرنګې وړو، موږ به کور ته سبزي څرنګې وړو. موږ به خلکو نه د عوامو نه پته کوو چې دو د هغه مهنګۍ په پریشه څه وایي او دې په حوالې سره به زه دغه عوامو نه پته هم کوم. مهنګۍ په پریشه ته څه وایې؟ مهنګۍ خو ورور راغلی ده او چې خدای راوستې ده او شکریا به په ادا کوو. او لکه دا عمران خان دغه خلک بار بار دا عمران خان هغه سره یادوي خو دا شپاسه نه ورور ګران دي. موږ په دې شکریا ادا کوو چې دومره خو شکر د مینده وو. عمران خان وزیر اعظم ته دا غږ کوم چې مزدوره یو مزدور دم ګردیر وج مزدورو کې سبزی منډی چې ریډۍ چلوي ټوټل 100 110 120 80 روپۍ نه دای زیات نه وګټي. دا چې مهنګۍ دکاندار ته ورتي ریټونه هاي لیول ته وختل نه دای د چینی مخاویني نه دای د غړو مخاویني نه دای د داڼه خو لا ډېره لرې ده چې په 6,500 باندې یوه بوره ایسله 100 کیجي غنمو په 6,500 روپۍ ایسله. د غریب بس نه خبره بار اسله دې وجه نه بیا غریب خودکشي کوي، غلا کوي، هر یوه کوي. بیا دای ځکه چې دی مجبور دي. امیر صاحب دا پته مې نه کوله چې د غوښې سیر نن سبا په څومره ده؟ غوښې کیلو خو چې نن سبا 300 روپۍ کیلو چلیږي. او مخته که په لاړلې بنو طرف ته بنو طرف ته خو ریټونه چیک دی ځکه چې بنو همیشه مړونه تقریبا 40 روپۍ ریټ چیک چلوي. نو تاسو هغه مهنګۍ په پریشه ته څه وایي؟ دا عوام تاسو ته راځي غریب عوام دا 200 وایي دغه مهنګۍ پریشه تاسو نه غوښه چخلي نو دو داسې وایي چې یار دا ګران ده دا ګرانه. یاره جی موږ خو تقریبا 2011 نه دلته روزګار کوو. شکر ده مخکې حالات صحیح ولله. ریټ چې څوکۍ کله تقریبا چې 4,000 چې منې له 4,000 5,000 رسې نو خلک هم خوشحاله موږ مطلب دله خوشحاله ځکه چې موږ ته منافع باسي. بل ریټ اوس پوزیشن داسې ده مهنګۍ چې تقریبا موږ که روزګار ته که سوچو کې په کال چې تقریبا د 8 مهینې موږ روزګار ٹھیک چلیږي वो बकाया 4 महीने जो रोजगार मुड़ा वाल मतला रेटुना सौकई वो तकरीबन 8 महीने मुड़ा फुल महंगाई जे चल रही है. महंगाई पर जैसे हुआ है महंगाई को तुम ज्यादा लगी जे 500 बताने थोड़ा 1913 रुपये मिलेगी. वड़ी पर जिकमल 70 120 उस पर 200 रुपये दी. चीनी दगा से 100 रुपये इसला गरीब चढ़े बस कई खुदकशी कौल मजबूर दे. सलाम देदा अहमदुल्लाह तो रेडी चलेवे कना जी. तो दा हुकूमत पर बरे छो दा महंगाई पर जैसे हुआ है زه خدا وای کنه چې ما مخکې مایلز دا ته وکړه بیا تا کوم چې موږ حکومت نه د حکومت نه خوښ یو هر حکومت نه موږ خوښ یو. خدا دا چې ظلم زیاتوب ډېر لګیا ده الله پاک نه رسوا ده. الله پاک چې رضی سی ټولې مسئلې به حل کړي. دا د عمران خان قصور نه ده د موږ خپل اعمالو قصور ده. मैं चीनी की और दीगर खुर्दनोश की चीज़ों के बारे में ज़रा बताना चाहता हूँ. पहले यहाँ पे जो घी था वो 120 रुपये और अभी तकरीबन 200 रुपये पे. इसी तरह जो सब्जियात हैं वो तकरीबन 40-50 रुपये पे हमें टमाटर मिलता है. अभी आजकल जो है ना 180 रुपये में है. इसी तरह जो आटा है वो हमें 700 रुपये पे मिलता था 20 किलो. अभी आजकल जो है ना महंगा हो चुका है. और बाज़ार में दीगर जो है ना वो तो 1350 पे जो है ना 20 किलो मिलता है और बहुत ज़्यादा महंगाई है. जिससे भी पूछा जाए वो सारे यही कहते हैं कि जी महंगाई महंगाई. अब जो है ना गरीब बंदे के लिए जो है ना ज़िंदगी गुजारना जो है बहुत मुश्किल है. लिहाजा हम हुकूमत से अपील करते हैं कि आटा चीनी दाल वगैरह खुर्दनोश की दीगर चीज़ें जो हैं उसको कंट्रोल किया जाए ताकि जो है ना लोगों का ये जो चीखो पुकार है इस पर काबू पाया जा सके. यही बारे चौदह शहर हुकूमत हमक्स जहाँ तेरस लो बोला का बाहर हाल दुमरा महंगाई न हो दगा माने केले मतलब टमाटर सब्जी सब कौला वो डबल रेट्स دا خلک غریبان چې کومه دا کیلې دا ټماټر مطلب دا په دغه ریټو باندې شیره وړایي سي. دومره رمضان د دغه خلکو نشته